په مقام ابوا کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دا دوه تنه میلو شو، یو ابو سفیان او دویم عبدالله ابن امیه. ما درته وی دا بل ابو سفیان دی، دا د نبی علیه السلام د تره زوی دی، ابو سفیان ابن حارث، د حارث زوی دی، او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام رضاعي ورور و د ابو سفیان رضاعي ورور، ځکه نبی علیه السلام د حلیمې بیبي پی خوړلی و که نه، او دی ابو سفیان هم د حلیمې بیبي پی خوړلی و. نو دا دواړه رضاعي وروڼه مو، نو د نبی علیه السلام د تره زوی مو رضاعي ورور یې مو، او دا د نبی علیه السلام د وړوکوالي ډېر سخت ملګری و. داسې ملګری و چې نبی علیه السلام به چېرته و نو دی به ورسره و. داسې که نه په دې وړوکوالي کې د مرګتیا وي د هلکانو که نه، نو دوی داسې ملګري وو، د تره زامن مو ملګري مو، چې چېرته به نبی علیه السلام و هلته به ورسره د ابو سفیان خامخا موجود و. داسې مرګتیا وه، ډېر یو بل باندې مین وو. خو چې کله نبی علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه که نه، نو د ټول نه سخت دشمني د ابو سفیان شو، او داسې دشمن شو د نبی علیه السلام چې د نبی علیه السلام خلاف اشعار به یې جوړول بیا، او ډمې به یې راوستې او هغه به یې ګډولې، خلکو ته به یې وی چې تاسو دې پیغمبر له راځئ، زه درته د هغې نه ښکلی مجلس لګومه، زه درته د هغې نه ښکلی یو مجلس لګوم، دې له ولې نه راځئ چې هغه خواله ځئ. دومره د نبی علیه السلام سخت دشمن و. یا هغه چې د وړوکوالي ملګری و، چې کله نبی اسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه، بیا هغه چې د ټول نه سخت بدترین دشمني دی شو. د نبی علیه السلام په سپکاوي کې به اشعار ویلو، او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه به بیا دله جواب ورکو د نبی علیه السلام د طرف نه. دا بل چې عبدالله ابن امیه، دا د نبی علیه السلام د خپلې د ترور زوی، دا د عاتکې زوی و، د عاتکه بنت عبدالمطلب، د نبی علیه السلام ترور و د پلار د طرف نه، د پلار د طرف نه چې کومه د نبی علیه السلام ترور وه، د هغې زوی و عبدالله ابن امیه. نو دا د نبی علیه السلام د خپلې سکه ترور زوی و. نو د نبی علیه السلام د مازدیګر مونځ په مسجد نبوي کې وکړو، او 10,000 صحابه کرام یې د ځان سره ملګري کړو، او یې زه چې ځو مکې مکرمې باندې حمله کوو. د نبی علیه السلام په بیبیانو کې د نبی علیه السلام سره 2 بیبیانې ملګري وې، ام سلمه رضی الله تعالی عنها او میمونه رضی الله تعالی عنها. دا دواړه بیبیانې د نبی علیه السلام سره په دې سفر کې وې. چې کله نبی علیه السلام مقام جحفی ته ورسید، ذوالحلیفه، نو هلته ورسره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه میلو شو، چې د خپل کور سامان په سارو باندې بار کړی دی، او خپل بچي ورسره هم دی، او کور والی ورسره هم ده. نبی علیه السلام ورته وفرمیل عباس ته چرته روان یې؟ هغه ورته وی د الله پاکه پیغمبره، زه خو درتلم مدینې منورې ته، ما هجرت کو، زه خو تا پسې در روان یم، ته خو دې خوا را روان یې. نبی علیه السلام ورته وفرمیل خپل اهل و عیال او سامان چې کوم دی دا مدینې منورې ته ولیږه، او ته زمونږ سره ملګری شه، مونږ په مکه باندې حمله کوو، نو ته زمونږ سره جهاد له روان شه. نو عباس رضی الله تعالی عنہ د دغې ځای نه د نبی علیه السلام سره ملګری شو. اصل کې د عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شوی و،
دې د مخکې نه مسلمان و او ده به نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایل وی زه مدینې منورې ته هجرت کوم درځم خو نبي علیه السلام به منع کوي عباس ته مه راځه ته مکه کې پاتې شه خپل اسلام پټ د خلکو نه وساته دې دپاره چې موږ ته د مکې د خلکو خبر راکړئ ته موږ پسې مه راځه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ د مقام جحفی نزان سره مرګره کو عزت زمون مرګره شچزو بیا مخ کتلی یو بل مقام دی چې هغه ته مقام ابوا ویلیش چې الته کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابه کرام سره ورسېدو نو الته سره یو درې تن نور مرګ میلو شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ابو سفیانو دا ابو سفیان نه دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی نو یو ابو سفیان دویم عبد الله بن امیہ دا دو تنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مقام ابوا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا دو تنه میلو شو یو ابو سفیان او دویم عبد الله ابن امیہ ما درته وی دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث د حارث زوی دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی رورو مو د ابو سفیان رضاعی رورو ځکه نبی علیہ السلام د حلیمی بیبي په خوړلیو کنه او د ابو سفیان هم د حلیمی بیبي په خوړلیو نو دا دواړه رضاعی رونه مو نو د نبی علیہ السلام د تر زوی مو رضاعی روري مو او دا د نبی علیہ السلام د وړوکوالي ډیر سخت ملګری و داسې ملګری و چې نبی علیہ السلام به چېرته و نو دی به ورسره و داسې کنه په د وړوکوالي کې مرګتیا وي د هلکانو کنه نو دې ملګری وو د تر زامنو مو ملګری مو چې چېرته به نبی علیہ السلام هلته به سره د ابو سفیان خامخا موجود و داسې مرګتیا وه ډېر یو بل باندې مین و خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه کنه نو د ټول نه سخت دشمني د ابو سفیان شو او داسې دشمن شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نبی علیہ السلام خلاف اشعار به جوړول بیا او ډمې به یې راوستې او هغه به یې ګډولې خلکو ته به یې وي چې تاسو دې پیغمبر له راځئ زه درته د هغې نه ښکلی مجلس لګومه زه درته د هغې نه ښکلی یو مجلس لګوم دې له ولې نه راځئ چې هغه خواله ځئ دومره د نبی علیہ السلام سخت دشمن و یا هغه چې د وړوکوالي ملګری و چې کله نبی اسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه بیا هغه چې د ټول نه سخت بدترین دشمني دی شو د نبی علیہ السلام په سپکاوي کې به اشعار ویلو او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ به بیا دله جواب ورکو د نبی علیہ السلام د طرف نه دا بل چې عبد الله بن امیہ دا د نبی علیہ السلام د خپلې د ترور زوی دا د عاتکې زوی و د عاتکه بنت عبد المطلب د نبی علیہ السلام ترور و د پلار د طرف نه د پلار د طرف نه چې کومه د نبی علیہ السلام ترور وه د هغې زوی عبد الله ابن امیہ نو دا د نبی علیہ السلام د خپلې سکه ترور زوی و خو دیم د نبی علیہ السلام ډېر سخت دشمن و یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسلام دعوت ورکو نو دی عبد الله ابن امیہ ورته څه ووي ته ماته د اسلام دعوت راکړه چې زه پیغمبر یم نبی علیہ السلام او زه الله رښتینی پیغمبر را لېږلم دی عبدالله ابن امیہ ورته ووي که نه وی کو ته چېرته اسمان ته وخېجې زه درته ګورم چې ته اسمان ته روانې او اسمان کې یو سوری وشي او ته په هغې کې ننوځې او د هغې طرفه در سره فرښتې ملګري او تا یو خط راغستی د الله د طرف نه او په هغې کې الله لیکلي چې دا زما پیغمبر دی بیا دې نه منم دا دومره بیا د نبی علیہ السلام سخت دشمن شو دومره سخت دشمن شو نو په مقام ابوا کې دا دواړه د نبی علیہ السلام سره میلو شو چې دوی میلو شو صحابه کرامو تاسو کله که تاسو چېرته ځئ وایي موږ خو مدینې منورې ته در روانو په نبی علیہ السلام باندې ایمان موږ راوړو
صحابه کرام راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له زیر ورکو دا الله پاک پیغمبره ستا د وړوکوالي غدوس ابو سفیان او ستا د خپل ترور زوی عبد الله بن امیه هغه دواړه مسلمانېږي اجازه ته ورکړه چې راشي کلمه ورته ووایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما مخې له مه راولئ زما مخې له مه راولئ صحابه کرام حیران شو د الله پاک پیغمبره تا خو به د دوی دپاره ډېرې دعاګانې غوښتې ته خو به په دوی پسې ډېر زیات خفه وي او دعا به دې غوښته چې الله یو مې د وړوکوالي ملګری دی یو مې د ترور زوی دی الله دا مسلمانان کا او اوس چې هغه مسلمانېږي ته ترې مه خاړئ نبي علیه السلام فرمایل بس ما خوالی مه راولئ دوی ما ته ډېر تکلیف راکړی دی دوی ما ته ډېر زیات تکلیف راکړی زما خوالی مه راولئ هر صحابي به راته خوشحالېده به په نبي علیه السلام به یې زیری کو چې د الله پاکه پیغمبر ستا د وړوکوالي دوست ابو سفیان او ستا د ترور زوی عبدالله بن امیه مسلمانی کې راولو د نبی علیه السلام د طرفه به ورته جواب میلو شو ما خوالی مه راولئ زما خوالی مه راولئ د نبی علیه الصلاة والسلام سره ام سلمه رضی الله تعالی عنها په دې سفر کې دوی هغې ته وویل وي ته زموږ لږ سپاره شو که نبي علیه الصلاة والسلام ته که نه نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها راله نبي علیه الصلاة والسلام لره وی د الله پاکه پیغمبره ستا د نبوت او ستا د ښو اخلاقو نه خو پردی خلک محرومه نه دی دا یو دی د وړوکوالي دوست دی او بل دی د ترور زوی دی به ستا د اخلاقو نه څنګه محرومه ځي د الله پاکه پیغمبره اجازت ولورکه چې راشي چې ایمان راوړي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ام سلمه ډېر تکلیف یې راکړی دی دواړو نو دې دواړو ډېر تکلیف راکړی یو زما په سپکاوي کې اشعار جوړولو او دې بل ته ما خبره وکړه د ایمان نو ده ماله داسې جواب راکړو چې کو د الله د طرف نه سره پرښتې راشي او ماله د الله د طرف نه خط راوړي بیا دې هم نه منم داسې جواب د ماله راکړی دی دوی رالو علی رضی الله ام سلمه رضی الله تعالی سپارش کوي د الله پاکه پیغمبر زما امید دی چې دا به ستا نه محرومه نه پاتې کېږي زما امید دی چې ته به دوی محرومه کوې نه دلته کې دوی دواړه راله علی رضی الله تعالی عنه لره علی رضی الله تعالی دوی دواړو ته ووایي زه درته یوه طریقه ښیم زه درته یو طریقه ښیم کیدای شي نبی علیه السلام تاسو معاف کوي څنګه داسې وکړئ که نه چې تاسو لاړ شئ چاته وایئ ما او ډایرکټ د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ په خپله ورشئ چاته وایئ ما او چې د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ که نه نو دا آیات په ووایئ تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین دا آیت په سوره یوسف آیات مبارکه دی چې کله د یوسف علیه السلام ورونه راله یوسف علیه السلام ته ودرېدل او ویې پېژنده چې دا خو زموږ ورور دی او موږ کوی ته ورته وکړی و او الله د هغه نه څه جوړ کړی دی بادشاه او پیغمبر یې ته جوړ کړی دی د ملک بادشاه دی اوس موږ خو کوی ته ورته وکړی و نورونو وی تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قسم په الله لته په موږ باندې غوره کړی موږ خطا کاو ته الله غوره کړی په موږ باندې موږ نه خطایي شوي ده ویلاړ شئ د نبی علیه السلام وړاندې مبارک وړاندې ودرېږئ د نبی علیه السلام او د آیت مبارکه تاسو ووایئ ابو سفیان چې څنګه راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته مخامخ ودرېد که نه دا آیت وي تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین قسم په الله د الله پاکه پیغمبره الله ته په موږ غوره کړي خو موږ خطاکارو موږ نه پوهېدو چې کله دا آیت ولوستو نبی علیہ السلام چې ورته څنګه وکتل نو نبی علیہ السلام ولې جواب ورکو وی لا تثریب علیکم اليوم په تاسو هیڅ ملامتیا نشته دی یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین الله به تاسو ته بخښنه وکړي الله ډېر رحم کوونکی دی ځئ تاسو مسلمانان شوئ ګوره نبی علیہ السلام به چې څوک به ورته مخامخ راغی بیا به نبی علیہ السلام مخ مبارک نه شو ټینګولی ورته
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل لا تسریب علیکم اليوم پتا سو اس ملامت یا نشته د خیر دی به کومه ته خو ارسه ویل امام معاف کړی بیا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الاسلام يخدم ما كان قبله تاسو چې مخکې ما سره څه کړی دی اسلام هغه ارسه تاسو ختم کړو هغه ارسه تاسو ختم شو د اسلام د وجه نه ټول ګناهونه درته الله معاف کړو دی ابو سفیان به بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې اشعار ویل په مدح کې به اشعار ویل او دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ نه راتو نه براتو نبی علیہ السلام نه برای څنګه څنګه ته ګرځیدو او هانه کې نبی علیہ السلام بوله د جنت زیری ورکول اے ابو سفیان اے زما د وړوکوالي مرګریا اے زما رضاعی ورته خو جنتی نبی علیہ السلام بوله د جنتی زیری ورکاو خدای به شرمېده پاغ خپل کړو باندې دوم رستو مانو او دا رنګي عبد الله ابن ابي امیہ عبد الله ابن ابي امیہ دیخو با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا چرته وي دی په ژوند کې هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ببره بیان دي کتلی چې کوم ځای کې به نبی علیہ السلام او د صلی الله ښکته کتل د خپل ملامتیا د وجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ببره بیان وکتلی بهر حال په لار کې ورسره دوی میلو شي دا دواړه ملګري دا دواړه صحابه کرام ابو سفیان او عبد الله ابن ابي امیہ دوی مسلمانان شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د رمضان المبارک میاشو پر لسم رمضان دوی روان شي وو د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام روزه وا خو چې یو ځای ته ورسېدل نو په نبی علیہ السلام باندې په خپل هم او په د صحابه کرامو باندې هغه روزه ډیره ګرانه شوه ځکه یو ګرمي وه دویم جهاد ته روانو نو کمزورتیام په بدن کې راتله نو چې نبی علیہ السلام وکتل چې زما صحابه کرام د روزې د وجې نه کمزوري کیږي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل روزه ماته کوئ روزه تاسو څه کوئ ماته کوئ ځکه حدیث مبارک کې راځي لیس من البر الصيام فی السفر دا نیکي نه ده چې ته په سفر کې روزه ونیسي دا نیکی نه چې په سفر کې څه ونیسي روزه ونیسي نو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل په خپل روزه ماته کړه صحابه کرامو ته وفرمایل تاسو روزه څه کوئ ماته کوئ ځکه جهاد ل روان یې کمزوري کېږئ روزه نبی علیہ السلام په صحابه کرامو څه کړله ماته کړله ها د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو سفر د مشقت وي تکلیف والا سفر وي نو پای کې ته روزه خوړی شي بیا چې کله کوجه شي د هغې به سره وګرځئ قضا به راوګرځئ خو کو چېرته سفر د آرام وي لکه نن سبا ایر کنډیشن والا بسونه دي جهازونه دي هېڅ تکلیف پکې نه نو که سفر د راحت وي بیا روزه نیول بهتر دي غوره دي وجه دا ده چې د روزې مبارکې چې کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نشته ځکه چې د رمضان مبارک کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نو اگر چې د دې روزې به ته وروسته قضا راوګرځئ خو په رمضان المبارک کې چې د روزې کم ثواب هغه خو نشته دی که نه هغه رحمتونه هغه فضیلتونه خو بیا نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو روزه ماته کړله مقام مر الزهران ورته ویلی شي ځکه اوږد سفر دی د مدینې منورې نه چې مکې مکرمې ته ځي الله دې موږ ټول بار بار بوزي ډېر لوی سفر دی نو چې کله مقام مر الزهران ته راورسېدل که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل صحابه کرامو ته وی دلته تاسو پړاو واچوئ دلته کې ځکه شپه د دلته آرام کو ماسخوتن ټیمو نو جیسې دا تیاره خوره شوه که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی د خپلو خیمو سره اورونه بل کوئ اور نه دی اور بل کوئ دا د عربو عادتو چې کوم ځای کې به یې پاړاو اچو که نه نو هلته کې به یې د خپلو خیمو سره اور بل کو
یو خو پخلی مخلی به هم تیارول ځان لا دویم دا اور به یې ځکه بل کړو چې دا لوکي برخ وخیږي او خلک یې ویني چې دلته قافله راغلې او قافله پاتې کېږي نو خلک به راغې د هغې سره به یې تجارت وکړو څه به یې په دوی خرڅ کړو څه به یې د دوی نه واخیستل داسې تجارتي قافلې به روانې وي نو د اور به یو علامت به د لرې نه به ښکاره شو چې پلانکي ځای کې قافله د خلک به راټول شو نو تجارت پالته کې وشو میله به ولګېدله نو نبی علیه الصلاة وسلام فرمایل وی د خپلو خیمو سره تاسو بل کوئ اورونه بل کوئ دغلته کې مکې والا ته خو پته وه چې موږ د نبی علیه السلام سره واده خلافي کړې ده او یو ورځ به نبی علیه السلام په مکه باندې حمله کوي کو هر کله ده خپل ځان خو ورته معلوم و چې موږ بدعهدي کړې ده نو دوی به کله کله د شپې چکر لګو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حمله ممله خو نه کېږي نو درې تنه راوتي وو یو ابو سفیان ابن حرب او دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې کسانو د مکی سردارانو دوی راوتي بارې چکر وو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه چې حملې مملې خو بس دغه نه دوی چې وکتل خیمې لګېدلې ورونه بلیږي دا یو بل نه تپوس کوي وی بودیله د ابو سفیان د بودیل نه تپوس کوي بودیله معلومیږي دغلته کې چېرته قافله راغلي ور بلیږي خیر خو دی نو دا بودیل ورته وی دا د بنو خزاعه یو لښکر دی هغه دغلته تېرېږي د بنو خزاعه یو لښکر دی په دغې طرف باندې تېرېږي نو ابو سفیان ورته وی بودیله لږ د عقل لږ کار واخله بنو خزاعه دومره زیات دي ته خو د خیمو د ورونو ته وګوره که نه هغه دومره زیات دي دا خو چېرته ډېر خلک د ټول ملک د اور نه ډک دی وی زه چې لږ تماشه وکړو خواله ورشو که نه چې لږ ورنږدې شو د نبي علیه السلام صحابه کرامو هغې چوکیداري کوله دا درې واړه یې ونیول ګرفتار یې کړو چې ونیول بس یو ابو سفیان یې ونیو دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې واړه یې ونیولو چې ونیول عباس رضی الله تعالی مسلمان شو کنه دلته سره کسان خبرې کوي څوک وي وجنو څوک وي نبی علیہ السلام خواله بیا دا خبرې ور سره کوي په دې کې دغه تیرېدو عباس رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله تعالی عنہ په خچره باندې سور دی نو چې خبرې واورېدې ویره دا خبرې خو د ابو سفیان دي خبرې د چا دي د ابو سفیان وای پیژندو کنه نو आवाज ورته کو نږدې ولغه وی ابو سفیان ابو سفیان منډه کړوي عباس ته دلته وی او زه دلته ما وی وجنی ما بچ کا نو عباس رضی الله تعالی فرمایلو اے ابو سفیان قسم په الله کو د بچ کېدو بل لاري خو زما خچر تراخې جنو یې به بچ کېږي زما خچر تراخېجا بس ابو سفیان منډه کړه د عباس رضی الله تعالی سره په خچر سره شاته کېناستو عمر رضی الله تعالی چې وکتل چې ابو سفیان دی توره راویسته او رامنډې کړې رامنډې و چې دا خو د نبي سلام د ټولو نه سخت دشمن دا دی ځکه غزوه بدر کې دی و په غزوه احد کې دی و په غزوه خندق کې دی و په ټولو جنګونو کې د نبي علیه السلام خلاف جنګېدل او مشري به یې کوله عمر رضی الله عنه چې ولیدل چې ابو سفیان لاس له راغلی دی او مسلمان شوی هم نه دی توره یې راواخیسته او رامنډې کړې ابو سفیان د عباس رضی الله عنه ته فرمایي وی عباسه وی دا پوری هو عمر نه دی را روان وی را روان دی وی قسم په الله زما د مرګ د پاره را روان دی زما د مرګ د پاره را روان دی جو عباس رضی الله تعالی خچر په منډه کو عمر رضی الله پیدل عباس رضی الله په خچرو د په منډه اغسته دی نو د شاعلی او ته عمر आवाज وکړو وی اے عباس قسم په الله له ګودري کده خو د نبی اسلام ډیر سخت دشمن دی ته زمانه چرته زغلای او کو د نبی اسلام خواله دی بوس بیا زما په لاس نه راځي ځکه چې د مسلمانېږي او نبی رسول الله ول پناه ورکي خو د نبی رسول الله د رسیدو مخکې لګي مال راکې چې په خپل توره لګه ساړه کما کنه عمر رضی الله عنه سي منډي وخي عباس هم په منډه غسته دي دا غیر ازغلی
عمر نه ته منډي وي حتی در دې چې د نبی علیہ السلام خواله ورسو وی د الله پاک پیغمبره ابو سفیان دی را سره ابو سفیان دی را سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ښا ابو سفیان دی وی او وی دې کم ځای وستا ملګرو گرفتار کړي دي ستا ملګرو څه کړي دي گرفتار کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان ته وویل وی ابو سفیان ایمان راوړه زه درته اوس هم وایم ایمان راوړه اگر چې زما ډېر سخت دښمني اگر چې زما ډېر صحابه کرام ستا د لاسې شهیدان شوي دي خو اوس درلم دعوت در کوم ایمان راوړه ایمان راوړه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د زرو کافرو قتل کول دا ما ته خوښ نه دي بلکې ما ته خوښ د یو تن مسلمانېدل دي زه دا نه خوښوم چې زر کافر دې قتل شي زه ډېره مینه د دې سره لرم چې یو کافر دې مسلمان شي د دې سره مینه لرم وی ابو سفیان زه درته وایم چې مسلمان شه ابو سفیان نه مسلمانېدو انکار یې کوم هغه نور دوه ملګري چې کوم ورسره بودیل ابن ورقه او حکیم هغې خو ایمان راوړو خو نبی علیہ السلام ته څنګه مخامخ شو کلمه وویل مسلمانان شو خو د ایمان نه راوړو اوس عمر رضی الله عنه ته سیټ ولاړ دی توره ډېستلې ده وی د الله پاک پیغمبر دی نه مسلمانېږي او داسې موقع بیا نه راځي زما دې تورې په حواله یې کا زما د تورې په حواله کا بار بار دا خبره کوي بار بار دا خبره کوي عباس رضی الله عنه په عمر رضی الله عنه پسې داسې سر راواړوله او ګرځېدو ته عمر غلی شه که ستا د قبیلې سړی بیا به دا نه ویلي چې وژنمای ګوره یو دغه ته وکړو که ستا د خاندان او ستا د قبیلې سړی بیا به دا نه وي چې وژنمای خو دا زموږ د قبیلې سړی دی ځکه بار بار به وایي چې وژنمای عمر رضی الله تعالی داسې عباس رضی الله تعالی ته کتل وی عباسه وی زما پلار خطاب نه دی خطاب وی قسم په الله چې ستا په ایمان زه څومره خوشحاله شویم که نه که دومره زه د خپل پلار په اسلام هم خوشحاله شوی وي وی چې زه خبر شوم چې عباس مسلمان شو وی ما ته دومره خوشحالي راله که خطاب مسلمان شوی زما پلار زه دورونه خوشحالېدم وجه دا ده که نه چې ته د نبی علیہ السلام تری او ستا په ایمان باندې نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله شو نو چې ما وکتل چې د نبی علیہ السلام تره مسلمان شو او نبی علیہ السلام خوشحالېده که نه وی ما ته هغه خوشحالي ډېر محبوب ده وی زما زړه خو داسې دی نور چې ته راته څه وایي نو هغه راته وایه نو زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا زما د قبیلې نه دی زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا د نبی علیہ السلام ډېر سخت دشمن دی نبی علیہ السلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل ای عباس د خپل خیمې ته بوز هلته به شپه وکړي د ابو سفیان ځان سره بوزه هلته به شپه وکړي که دا صحابه کرام یې ګورې پرېږدي نه د ده ځان سره بوز ته خپلې خیمې ته نو عباس رضی الله عنه د ابو سفیان ته دعوت ورکوي وایي ابو سفیان مسلمان شه ټول عمر مو ګټو ته او لوټو ته او بوټو ته سجدې وکړې څه یې راکړو بوتانو ته سجدې وکړو څه خو تې ومونتل مسلمان شه او تا تم پته چې دا رښتینی پیغمبر دی او زم ما تم پته چې زما دا وراره رښتینی پیغمبر دی ولې په ایمان نه راوړي ابو سفیان راته په جواب کې څه وایي عباس ډېره ښه پته راته ده چې رښتینی پیغمبر دی ښه راته علم دی ولې نه پوهېږم چې رښتینی پیغمبر دی ولې ایمان نه راوړي مړه وایي څنګه ایمان راوړم غیرت راله اجازت نه راکوي غیرت لره اجازت نه راکوي زه اوس په دې ایمان راوړم دا خلک به څه وایي زموږ د پښتو غیرت دی که نه زموږ د پښتو غیرت دی مړه وایي دا کروړ مې دې پسې نورې تاوان شي خو دا کار نه کومه زموږ د پښتنو دا غیرت که نه ته به یو سړي ته په جرګه کې سوال کوي منت کوي دا به ورته ومو چې لکه ستا پکې پیدا دا کار ولې نه کوي مولي صاحب د پیدې نه زما دې پسې یو کروړ نورې تاوان شي خو نه یې کومه نه یې کومه ولې لکه بس ما له غیرت دا اجازت نه راکوي نو هغه د هغې هم هغه د جاهلیت غیرت و د جاهلیت غیرت و وی ښه راته پته ده چې رښتینی پیغمبر دی رښتینی پیغمبر دی وی ایمان ولې نه راوړې مړه نه زه په دې خلکو سره سترګې څنګه مخامخ کوم چې زه په دې ایمان راوړم
په دې ایمان راوړم. بهرحال عباس رضی الله تعالی قایل نه کو په دې خبره باندې، په دې خبره قایل نه کو چې ایمان راوړم. سحر شو بیا ورسره عباس رضی الله تعالی ملګری دی، وی راځه نبی علیہ السلام خالص. خو چې څنګه را روان دی په نبی علیہ السلام سترګې ولګېدې که نه، نو بې اختیاره وي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایمان یې راوړ. ابو سفیان مسلمان شو. چې مسلمان شو ابو سفیان عباس رضی الله عنه نبی علیہ السلام تو فرمایل وی د الله پاک پیغمبره د ابو سفیان چې د مکې سردار دی، د مکې مشر پاتې شوی دی، نو دته دا فخر لږ خوند ورکوي، دا خوښوي چې ماته لکه څه یو امتیازي غونته شان وی، لکه دا خبرو سره لږه مینه ده، نو دته یو عهده غونته که ورکړي چې دی پرې خوشحاله شي. نبی علیہ السلام او فرمایل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته په مکه کې داخل شو هغه ته امن دی، هغه ته څه دی؟ امن دی. دا ورله نبی السلام یو عزت ورکو که نه. د ابو سفیان کور ته چې په مکه کې څوک داخل شو هغه ته امن دی، هغه ته به مونږ هېڅ نه وایو. ابو سفیان ورته وایي د الله پاکه پیغمبره زما کور خو دومره دی نه چې ټول خلک پکې داخل شي، خو لږ کسان به داخل شي، هغه نور به چېرته ځي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته امن دی، هغه ته به مونږ څه نه وایو. د الله پاکه پیغمبر حرم خو هم دومره غټ نه دی، ټولې مکې خلک خو پکې نه راځي، ته بس خلک داخل شي نو بیا دا نورو. نبی علیہ السلام وفرمایل وی چا چې په ځان پسې د خپل کور ور بند کو هغه ته امن دی، هغه ته هم څه دی؟ هغه ته به هېڅوک نه وایي، که ایمان راوړي او که نه راوړي، خو چې په ځان پسې د کور ور بند کو دته به څه امن وي. ابو سفیان وی اوس خبره لږ ټیک شو چې خلک د په ځان پسې د ورونه بند کړي که نه، که ایمان راوړي او که نه راوړي، خو ورونه دې بند شي، امن به ورته څه شي؟ حاصل شي. بهرحال نبی علیہ السلام بیا نبی علیہ السلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د ابو سفیان یو غونډکۍ ته وخېجوه چې دا ټول صحابه کرام یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي، ځکه چې هر سړی وي د قبیلې د مکې سردار ابو سفیان دی، خو هر سړی د په مرګ پسې ګرځي. نو وی دې غونډکۍ ته یې وخېجوه چې دا ټول مجاهدین یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي، چې پته ورته ولګي چې دا مسلمان شوی دی. وی ټیک شو راځه. نو ابو سفیان ځان سره داسې یو غونډۍ ته وخېجو، عباس رضی الله تعالی عنه سره ودرېدو. نو داسې قافلې را روانې دي، یوه قافله را روانه ده د مجاهدینو د صحابه کرامو، او د یو امیر دی هغه جنډه نیولې ده. نو دغرنګې د مهاجرینو قافله راله، دا شی یا بند کوي، ما په خیال اواز کوي، اواز کوي. ښه، د مهاجرینو قافله راله، او د هغې نه مشر چې کوم مخې ته امیر روانو هغه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه، هغه جنډه نیولې ده او شاته پسې مهاجر صحابه کرام روان دي. بل قافله د مجاهدینو داسې راله او مخکې دی یو امیر روان دی سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه. دا قافله د انصارو وه، انصار د مدینې منورې چې کوم صحابه کرام دي مجاهدینو قافله را روانه وه، مخې ته یو تن روان دی، جنډه یې نیولې ده سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه. خو چې دا سعد ابن عباده رضی الله عنه د ابو سفیان په خوا تېرېده که نه، او ده ته یې داسې وکتل، هغه ته خو پته وه چې دې سړي زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړي دي، نو په ډېر جذبه کې راغی، نو چغه یې وویله وی الیوم یوم الملحمه، نن به د جنګ ورځ ده، د جنګ موږ به نن غوښې پرې کوو. الیوم یوم الملحمه، نن د جنګ ورځ ده، ته به ګورې چې موږ نن څنګه جنګ کوو. ابو سفیان ویریدو، وی دا څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی تپوس وکړو، وی دا انصار دي که نه؟ وی دا خو ډېر غصه دي، دا خو ډېر غصه دي.
په دې کې کتل چې بله ډله را روانه ده په هغې کې هغه کسان روان دي چې ټولو اسلحې اچولي بس داسې را روان دي نو ابو سفیان داسې ویرېدو د عباس رضی الله عنه تپوس کوي عباس دا څوک را روان دي وی دا انصار او مهاجر شریک را روان دي نو دا خو ډېر لوی قافله نه ده دا خو ډېر خلک نه دی په دې کې نبی علیه السلام هم را روان دی په دې قافله کې نبی علیه السلام هم را روان دی نو چې نبی علیه السلام داسې تېرېده که نه نو د ابو سفیان ورته آواز وکړو وی ای محمد صلی الله علیه وسلم وی تا د خپلو صحابه کرامو ته حکم ورکړی دی چې خپل خاندانونه پې قتل کړي د مکې خلک ټول قتل کړي نبی علیہ السلام فرمایل نه ما خدا حکم نه دی ورکړی چاته چې تاسو مکې خلک قتل کړئ نو دا ماته سعد بن عباده سوي وی سوي وی هغه چې اليوم يوم الملحمه نن خو د جنګ ورځ ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د سعد بن عباده نه جنډه واخلئ د سعد بن عباده نه جنډه واخلئ خیر بل چاله مو ورکوي دا هغه قیس چې کمزوی دی غلی ورکوي هغه زوی له دا جنډه ورکوي خو د ده نه جنډه واخلئ د هغه زوی له جنډه ورکړه چې ابو سفیان کله مسلمان شو نو دی د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې مکې ته ځان راورسو مکې ته راغی او په مکه مکرمه کې مسجد حرام ته داخل شو هلته یو آواز وکړو وی ای د مکې خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه مکرمه باندې حمله کوونکی د مکې ته را روان دی خو مقابله ګوره هیڅ څوک ونه کوي دغه مقابله څوک نشي کولی وی څوک چې بیت الله شریف ته راغی هغه په امن کې دی څوک چې زما کور ته داخل شو زه مسلمان شیم هغه هم په امن کې دی او چا چې په ځان پسې د کور دروازه بنده کړه دیم په امن کې دی نبی علیہ السلام دته څه نه وایي خو د نبی علیہ السلام مقابله ګورئ مه کوئ د نبی علیہ السلام مقابله نشئ کولی کو چا مقابله د نبی علیہ السلام په دې ورځ وکړه ځان به هلاک ابو سفیان دا اعلان وکړو بیا راغی خپلې ښځې لره د ده د ښځې نه هنده نوم هغه هنده چې کوم د حمزه رضی الله تعالی عنه په زړه باندې چکونه لګولي وو هغه هنده د ښځو د ابو سفیان دی راغی وی هندي مسلمانه شه په دې کې ستا کامیابي ده او مسلمانه نشوې نو ګوره بچ کېده دې نشته دی دا بار تر ووته وي زما په دې خاوند باندې څه چل شوی دا دې کمې خبرې کوي دا ده څه د لیونتوب خبرې شروع کړي دي هغه ورته بس ما چې درته څه ووینو هغه مې درته وویلو نبی علیه الصلاة والسلام چې مکې ته څنګه داخلېدو نو د څلورو واړو د طرف نه کسان را داخل کړو د یو طرف نه په خپله راغی او د دریو طرفونو نه داسې لښکرې مقرر کړي وي چې تاسو به د پلانکي طرف نه راشئ پلانکي طرف نه خالد بن ولید رضی الله تعالی سره هم لښکرو دته یې وي ته به مکې ته د لاندې طرفه را داخل شي او هغې طرف نه یره وه د جنګ ځکه خالد بن ولید رضی الله تعالی ته وویل وی ته به د دغې طرف نه راشي نبی علیه الصلاة والسلام او دا یې وویلو صحابه کرامو ته وفرمیل وی هیڅ چا ته به څه نه وایې هیڅ چا سره به جنګ نه کوئ خو که چېرته یو سړی په تاسو باندې حمله کوي او ستاسو سره جنګ کوي بیا به یې مقابله کوئ دا یې ورته وویل نبی علیه الصلاة والسلام چې مکې ته داخلیږي انتهایی په عاجزۍ سره دی خوشحالم دی خو انتهایی په عاجزۍ سره ځکه هغه خبرې ټولې زړه ته راځي که نه
هغه ټولې خبرې په فکر کې راتلې چې ما سره په دې مکه کې دوی څه نه دي کړي، زه په کومه طریقه د دې مکې نه ایستلی یم، زما لورګانو ته طلاقونه دوی ورکړي دي، زما لورګانې زخمي کړي دي، بلال یې په سرو شګو سملولی دی. هغه ټولې خبرې ورته یادې دي او نن هغې مکې ته په غلبه باندې را روان دی. حدیث مبارک کې راځي وایي نبی علیه السلام سر داسې ټیټ کړی دی چې مکې ته را دننه کېږي او دومره په عاجزۍ سره یې سر ښکته نیولی دی. وایي د نبی علیه السلام د ګیرې مبارک ویښته چې دي که نه د اوښ د کجاوې سره به لګېدل، د اوښ د کجاوې سره د نبی اسلام د ګیرې مبارک د ویښته لګېدل، داسې سر ټیټ نیولی ډېر په عاجزۍ سره مکې ته را داخل شو. او څنګه چې را داخل شو په خوږ اواز سره په تیز اواز سره د دې آیاتونو تلاوت شروع کو، انا فتحنا لك فتحا مبینا، او د سوره نصر تلاوت شروع کو، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. دا سورت په تیز تیز اواز باندې ویل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکې ته را داخل شو، ناصافي نظر یې ولګېدو چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی توره چمک وي پړکېږي، داسې صحابه کرامو تورې دي دا چمک وي پړکېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد بن ولید رضی الله تعالی وغوښتو، وی خالد دا څه دي؟ ته خو ما د جنګ نه نه منع کړی، تا خو جنگ شروع کړی توره دې پړکېږي. د الله پاکه پیغمبر ډېر صبر مې ورته وکړو، ډېر صبر مې ورته وکړو، ما پې حمله نه ده کړې، دوی په ما باندې حمله وکړه، زه یې نه پرېښودم. نو چې په ما یې حمله وکړه تا راته ولي چې بیا به جوابي کاروایي کوي، جو ما پې هم شروع کړه، ما پې هم شروع کړه. نو د مسلمانانو نه صرف 2 کسان شهیدان شوي او د کفارو نه 12 کسان مردار شو، نور وتښتېدل. داسې معمولي غونته کې جګړه پکې راغله فتح مکې پر ورځ باندې، نور داسې جنګ نه دی شوی. د خالد بن ولید رضی الله تعالی په لښکر باندې داسې د لوفران غونته هلکانو دوی راویځه شوي وو، په ده باندې حمله وکړه. چې حمله وکړه چې ده پې شروع وکړه بیا وتښتېدل، 12 کسان ترې مردار شو، صرف 2 صحابه کرام ترې شهیدان شو د مسلمانانو نه. نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی او چې څنګه راغی نو د ام هانی کور ته لاړو، ډایرکټ نبی علیه الصلاۃ والسلام د ام هانی کور ته داخل شو. او چې د هغې کور ته داخل شو نو 8 رکعاته مونځ یې وکړو. د چاش ټایم نبی علیه الصلاۃ والسلام 8 رکعاته مونځ وکړو. ام هانی ورته ویل دا د نبی علیه السلام د ترو لور او د علي رضی الله تعالی عنه خور وه. د ام هانی ورته وویلو وی د الله پاکه پیغمبره زما د خاوند 2 رشته دار دی، هغه زما سره پناه اخیستې ده او زما غرور نه دی علي ابسې توره رستلې دی چې زه یې وجنمه، هغې زما سره پناه اخیستې او علي یې وجني، زما ورور یې نه پرېږدي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی څوک چې د ام هانی کور ته داخل شو هغه په امن باندې دی. علي دوی ته څه مه وایه، دوی ته ام هانی پناه ورکړې ده، دوی ته څه مه وایه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا حرم ته داخل شو او د خانه کعبې طواف یې وکړو. او د خانه کعبې نه چې کم ګیر چاپېره 380 بوتان پراته وو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس مبارک کې داسې یوه لخته وه. او حدیث مبارک کې راځي وي یو بت ته به یې داسې نیوه او دا آیت به وي جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل کان ذهوقا. دا آیت به وي او یو بت ته به یې لخته داسې مخامخ کوله او څنګه چې به ورته لخته مخامخ کړه بت په نسکور را پرېوتو. دا ټول بوتان ځمکې ته 380 بوتان ځمکې ته را پرېوتل. نبي علیه السلام دا لرې کړی د دې ځای نه. چې کله طواف یې وکړو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه راوغوښتو. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې د ده سره به د بیت الله شریف چابیانې وي.
بهر حال دغه ټیم کې لا مسلمان شوی نه نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام عثمان ابن طلحه راوغوښتو او عثمان بن طلحه ته وی مال د خانه کعبې چابیانې راکړه چابیانې ته واغستې او نبی علیه الصلاة والسلام چې څنګه د خانه کعبې دروازه کوله وکړه نو دننه پکې تصویران لګېدلي وو خانه کعبه کې دننه د کافرو تصویران لګولي وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د خانه کعبې نه دننه دا تصویران لري کوي او د زمزم په اوبو وینځي د زمزم په اوبو باندې وینځي نو خانه کعبې نه تصویران لري کړه شو د زمزم په اوبو باندې وینځلې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبې ته داخل شو او مونږ پکې دننه وکړو او چې دننه پکې مونږ وکړو د الله اکبر چغې ورله په هر ګوټ کې ووالې خانه کعبې په ګوټونو باندې وګرځېدو الله اکبر دا چغې ووالې او دوه صحابه کرامو سره هم دننه شو بیت الله شریف ته بلال رضی الله تعالی عنہ او اسامه رضی الله تعالی عنہ دا دوه صحابه کرامو سره خانه کعبې ته دننه شو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه کې مونځ وکړو او دروازه کوله وکړه بار ته ووت د خانه کعبې په دروازه کې ودرېد نو غیر چاپېر حرم شریف مکمل د خلکو ډاکو غیر چاپېر د خانه کعبې نه چې څومره ایرې دا مکمل د مکې ټول خلک راچېدلي وو ځای ډک کړی وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبې په دې دروازه کې ودرېد او داسې دا درشلې ونیوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خطبه وویله اوږده خطبه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې دا آیتوم تلاوت کو یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم اے خلکو تاسو د یو سړي د آدم علیه السلام او د یوې زنانه د حوا بیبي نه پیدا شوي تاسو د یو سړي اولاد یې په تاسو کې ښکته او پورته نشته اوچت او کوز در پکې نشته دی ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت باندې په تاسو کې غوره هغه انسان دی چې هغه تقوادار دی بس کو هغه د هر نسب سره تعلق ساتي الله دا نسبونه په تاسو کې دې دپاره پیدا کړي چې وپېژندلی شئ پې تاسو دا د پهچان دپاره دا د پېژنګلو دپاره دی په عربو کې دا عادت و چې هغوی په دې نسبونو باندې ډېر فخر کو نو نبی علیه السلام په دې آیت کې د هغې رد وکړو په فتح مکې پورې چې په نسبونو باندې ګورې فخر نشته دی فخر کو دی نه هغه صرف په تقوا باندې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا وفرمایل وی اے قریشو ستاسو خیال دی چې زه به نن ستاسو سره څه کومه غیر چاپېر خلک ولاړ دی که نه هر سړي ته خپل ظلم رایاد دی چې ما د دې پیغمبر سره او د ملګرو سره څه کړي دي هر سړي ته خپل عمل مخې ته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل اے قریشو ستاسو زما متعلق څه خیال دی چې زه به نن تاسو سره څه کومه هغوی ورته ویل وی زمونږ ته نیک روري او زمونږ نیک وراره یې زمونږ د هغې نیک رور زوی یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل فانی اقول لکم کما قال یوسف لاخوته زه نن تاسو ته هغه خبره کومه کومه چې یوسف علیه السلام خپلو وروڼو ته کړې وه یوسف علیہ السلام خپل وروڼو ته ویل لا تسریب علیکم اليوم تاسو ملامت نه یې خیر دی په تاسو باندې ملامتیا نشته دی زه درته وایم چې لا تسریب علیکم اليوم په تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته دی اذهبوا فانتم الطلقاء زه تاسو کورونو ته تاسو ته زه هیڅ هم نه وم تاسو آزاد یې ما سره خو چې هر څه کړي دي ما تاسو څه کړلی معاف کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه چابیانې د خانه کعبې وي نو چې څنګه ووتو نو د خانه کعبې په دې صحن کې دغلته کې حرم کې کېناستو چې کېناست د نبی علیہ السلام چابیانې په لاس کې داسې په لاس کې اړولې راړولې علي رضی الله تعالی عنہ پاسېدو وی د الله پاکه پیغمبر دا کنجیانې مونږ له راکه
خانه کعبې د چابیانې مونږ له راکا ځکه چې د حاجیانو باندې د زمزم څکولو اوبو زمونږ ذمواري ده نو د خانه کعبې د چابیانې مونږ له راکا چې دا هم زمونږ ذمواري شي دا مونږ ته حواله کړه نبی علیه الصلاة والسلام هېڅ ونه ویلو د الله د طرف نه آیت نازل شو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت په خپل اهل ته واپس کوئ د الله پاک پیغمبره دا چابي چې تا د چا نه اخیستې دا ستا سره امانت دی دا هغې چا ته واپس کړه چې د چا نه دی اخیستې ده نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي عثمان بن طلحه څه شو مال روغ غواړئ هغه یې روغوښتو چې راغی وی هو دا چابیانې دی واله د خانه کعبې خانه کعبې د چابیانې والا او دا ستا سره نه دا به تر قیامته پورې ستا سره او ستا د اولاد او ستا د خاندان سره وي او نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي وی دا زه نه درکوم دا الله درکړي دا زه نه درکوم دا چا درکړي الله تبارک وتعالی درکړي الله آیت نازل کو چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وی هم دا چابیانې واخله بیا نبی علیه الصلاة والسلام حرم شریف کې ناست دی د ماسپښین ټیم شو چې کله د ماسپښین ټیم شو د بانګونو اذانونو ټیم شو د ماسپښین د اذانونو ټیم شو نبی علیه الصلاة والسلام بلال څه شو مالا بلال لگو گو رئی خلق ورته بلال دا دی بلال یې روغوښتو وی بلاله د خانه کعبې چت ته وخېجه او د ماسپښین اذان پې وکړه ماسپښین اذان پې وکړه د خانه کعبې چت ته وخېجه بلال رضی الله تعالی عنه د خانه کعبې چت ته وختو او د ماسپښین اذان یې پې وکړو اذان یې وکړو بیا چې د دې بلال رضی الله تعالی عنہ یو ځل چا تپوس وکړو بلاله په مدینه منوره کې خو یقینا ته د نبی علیه السلام مؤذن ته دلته اذان کوي ټیک شو خو د فتح مکې په ورځ باندې ستا په وهم او ګمان کې دا و چې نبی علیه السلام به ماته و چې په بیت الله کې هم ته اذان وکړه بلال رضی الله عنه فرمایي دا زما په وهم او ګمان کې هم نه وه دا زما په سوچ کې هم نه وه چې نبی علیه الصلاة والسلام به ماته و چې د فتح مکې په ورځ باندې د ماسپښین بانګ ته ووایه اذان ته وکړه د ماسپښین وجه دا وه وی ما وی چې دلته کې ډېر لوی لوی سرداران ناست دي ابوبکر هم ناست دی عمر هم ناست دی عثمان هم ناست دی علي هم ناست دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین نور لوی لوی سرداران د مکې ناست دي بلال خو په مکه کې د غلامۍ ژوند تیر کړی دی هغه دلته کې یو غلام پاتې شوی دی بلال ته نبی علیه السلام څه ووایي چې راشه بلال ته اذان وکړي زما خو په سوچ کې هم دا نه وه خو د نبی علیه الصلاة والسلام دا انصاف چې بلال زما د مسجد نبوي مؤذن دی نو بلال به زما په بیت الله کې هم اذان کوي نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ د ماسپښین اذان کو کنه نو غیر چاپیره الکان هم ولاړو نو یو څو الکانو نو چې بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو نو هغوی پیښې کولې د اذان نو په هغې کې یو هلک ابو محظوره نو چې کله بلال رضی الله تعالی به اذان کو کنه نو د بم په تیزه باندې د بلال رضی الله سره د پیښې به کول لکه څنګه دا واړه چیږي دغه شان پیښې د بلال رضی الله تعالی کولې دم اذان کو نو چې اذان ختم شو نبی علیه السلام ماله دا واړه ونیسئ زما خواله راولئ نو دوی ونیول صحابه کرامو نو نبی علیه الصلاة والسلام لی راوستو نو دوی داسې رپېدل ابو محظوره وی ما خو وي چې اوس به راباندې سزا اورئ خو چې کومه سزا به نبی علیه السلام راکړي کومه سزا به راکړي که نه نو ما ته نبی علیه السلام زما اواز پکې لږ خوږ غونته ما ته نبی علیه الصلاة والسلام وی چې شابه دا وختي چې د کوم الفاظ ویل هغه بیا ووایه ما نشو ویلی وی چې شابه ووایه وختي چې کوم الفاظ ویل هغه ووایه ما اذان شروع کو چې الله اکبر که نه ما ته وی چې تیز وایه
زه خو یریدم په کلاره کلاره مې وي ما ته وایي چې تیز وایه وي ما په تیزه شروع کړو چې الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وي دا اذان مې شروع کړو چې اذان مې شروع کړو وي نبي علیه الصلاة والسلام راله داسې په دې سینه باندې لاس راوکاږو په دې سر باندې راله لاس راوکاږو وی چې لاس یې راوکاږو ما ورته وویل چې د الله پاک پیغمبره اشهد ان محمد رسول الله خو ما ووي ما خو ووي چې دا د الله رسول دی د الله پاک پیغمبره زه مسلمان یم زه مسلمان یم وي دکه شان مسلمان شوم په دغه وخت کې د 14 کاله عمر و بیا مې نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې د الله پاک پیغمبره د دې بیت الله شریف مؤذن ما نه جوړوي د خانه کعبې مؤذن ما نه جوړوي چې زه به دا اذان دلته کوم وی نبی علیه السلام د مکې چې کمتن ګورنر مقرر کو هغه ته وویل چې ابو محذوره به دلته کې مؤذن وي اذان به دی تر مرګه پورې ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ به دغلته اذان کړی دی خو ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا څنګه اذان کو اخ شان اذان به کو چې کوم نبی علیه الصلاة والسلام ته کړی و یو ځل به په کلاره وي یو ځل به بیا په څه وي په تیزه وي ځکه چې دی یېرېده که نه د په کلاره کراره وي وي اشهد ان محمد رسول الله نبی سلام یې تیز ووایه چې بیا یې په تیزه وي نو دی زما اذان هم دغه شانتي دو بیا دغه شانتي اذان یو ځل به په کلاره وي بل ځل به بیا په څه وي په تیز اواز سره ویلو نو تر مرګه پورې ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا د خانه کعبې سو مؤذن و دی پکې دغلته مسلمان شو بیا نبی علیه الصلاة والسلام د خانه کعبې نه ماسپښین لمانځه نه وروسته بیا طواف وکړو او چې طواف یې وکړو نو صفا غونډۍ ته لاړ او صفا غونډۍ باندې نبی علیه الصلاة والسلام ودرېد او خانه کعبې ته یې مخ کړو او ډېرې دعاګانې وغوښتې ډېر دعاګانې اوس هم طریقه ده که نه الله دې مونږ ټول حج او عمرې له بوځي چې د خانه کعبې نه طواف وکړي که نه نو بیا به 2 رکعته مونځ وکړي چې مونځ دې وکړو بیا به د زمزم اوبه ښه ډېرې وڅکي نو چې د زمزم اوبه دې وڅکلې نو بیا به صفا غونډۍ ته لاړ شي نو چې د صفا غونډۍ ته لاړ شي نو هلته به ودرېږي خانه کعبه بلکل مخامخ ته داسې حجر اسود طرف بلکل مخامخ ته چې صفا غونډۍ باندې ودرېږي نو طریقه داره هلته ودرېږه او خانه کعبې ته ګوره او د الله نه دعاګانې غواړه ښه ډېرې دعاګانې وغوښتې د هغې نه وروسته بیا د صفا او مروه په منځ کې سعی شروع کړه دا اوس هم طریقه ده نو نبی علیه الصلاة والسلام چې د صفا غونډۍ ته لاړ خانه کعبې ته یې مخ کړو او ډېرې دعاګانې وغوښتې ډېرې دعاګانې وغوښتې نو چې نبی علیه السلام دعاګانې وغوښتې نو په انصارو کې یو انصاري صحابي اواز وکړو وی د الله پاکه پیغمبره خپل کلی دې فتح شو خپله علاقه دې فتح شوه اوس خو به ته په مکه کې پاتې شي او مونږ به پرېږدې نو دا د انصار صحابه و مینه و د نبی علیه السلام سره د الله پاکه پیغمبره تا خو خپل کلی فتح کوم مکه که نه اوس خو به ته د خپل خاندان سره دلته پاتې کېږي او مونږ به پرېږدي مونږ به داسې یوازې ځو نو نبی علیه الصلاة والسلام چې ورته دغه اواز واورېده که نه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ای انصار واورئ زما ژوند هم ستاسو او زما مرګ هم ستاسو زه په ژوند باندې هم ستاسو سره یم خو زه به د مرګ باندې هم ستاسو سره یم یاره دا خبره چې انصارو واورېده که نه ټیک شو د هغې د خوشحالۍ صحت نه په دغې موقع کې چې نبی علیه السلام خو موږ سره واپس مدینې منورې ته ځي ډېر زیات خوشحاله شو په دې باندې انصار صحابه بیا نبی علیه الصلاة والسلام بیعت شروع کړو بیعت شروع کړو د صحابه کرامو سره راتله او مسلمانېده به صحابه کرام نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره د سړو سره بیعت وکړو بیا د زنانو سره د بیعت نمبر شروع شو
زنانه براتلی مسلمانی دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به بیعت کو د زنانو د بیعت دوه طریقې وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو طریقه دا و داس یو صادر به نبی علیہ الصلوۃ والسلام لروړې شو نبی علیہ السلام به د صادر یو طرف ونیو زنانه به د صادر بل طرف ونیو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به بیعت کو یا به د پردې نه نبی علیہ السلام دی خو زنانه به د پردې نه اخواوي نبی علیہ السلام به بیعت اغستو او یو طریقه پکې دام ذکر شوی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو لوخه د عبور وغوښتو پای کې به خپل لاس کې خودو بیا به غلوخه زنانه ولولې غوي به په غوبو کې خپل لاسونه کې خودل عائشہ بیوی فرمایي وی پردی زنانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس چرته په ژوند باندې نه د مس کړي د نبی علیہ السلام د لاس مبارک سره د پردو زنانه لاس چرته نه دی لګیدلی داسې نه چې زنانو به د نبی علیہ السلام په لاس کې خدا بیعت پی کړه داسې نه دي شوي چرته نو بیا د زنانو بیعت شروع شو نبی علیہ السلام به د زنانو په کوم خبرو باندې بیعت اغستو هغه د آیت مبارکه کې ذکر دی یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن هغه په دې آیت مبارکه کې ذکر دی نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو سره بیعت کو کنه نو د ابو سفیان خزه پکې مراله هند پکې مراله دا مسلمانی دا خودی په مخ باندې کپڑا چولی او پرده کړي و دا ډیره زورور زنانه او مخ پټ کړي و وی مخ زکه پټ کړي کوي نبی علیہ السلام ز او په جندمن زما اسلام نه قبليږي زکه چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتر سره ډیر ظلم کړي دي ما حمزه ډیر په بی دردی باندې شهید کړي دي ما د حمزه د اندامونو نزال امیل رخ کړي او غاړي ته مې چولې غړېدلې وسره ما نو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګید چې دا هند د نبی زما اسلام نه قبلې نبی علیہ السلام نو مخ پټ کړي وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو نه بیعت اغستو نو اول ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر وکړه دا الله تبارک وتعالى سره به شریک نه جوړوي دا الله تبارک وتعالى سره به شریکو زنانو کې دا شرک لږ زیاتی دا الله تبارک وتعالى سره به شریکو نه جوړوي هندې داغه طرف نه आवाज وکړو وی دا الله پاک پیغمبر ټول عمر مګټو لوټو ته سجده وکړي سې راکړلو څه شي له شرک کو نه کو نن بادو ټول عمر خو زرونه ټیټ کړی دي نو سې راکړي سیندې راکړي نه کو نن بعد نبی علیہ السلام حیران شو چې ډیره تیز زنانه ده بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو وی خپل اولاد به نه قتلوي خپل اولاد به نه قتلوي وی مونږ خو نه قتلو مونږ خو واړه را لوی کړو په جنگ بدر کې را لته مړ کړلو نبی علیہ السلام بیا ورته غوونه کو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی زنا به نه کوي زنا به نه کوي وی د الله پاک پیغمبر چرته شریف خزي زینام کوي دې شرط لګول ته به ضرورت نشته دی دې ته به ضرورت پاک دامن خزه او شریف خزه هم چرته زینا کوي چې ته موږ زینا بنه کوم موږ زیناونه نه کوو نبی علیہ السلام حیران دي چې دا څنګه زورور زنانه راغلي زور ته خبره کوم ما ته جواب هم راکړي بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بهتان بنه لګوي او دا ټیک خبره ده چې بهتان ډیره غلطه خبره ده هندي ورته وي تدریته ډیره خولي اصلاحي خبره وکړه بهتان ډیر غلطه خبره ده بهتان به چرته موږ په بل نه لګو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی غلا بنه کوي غلا نه کوي نو هندي ورته راي طرف نه आवाज کو وی زما خاون ابو سفیان لکشم د مال پیسې نه راکې نو کو زه په پټه داغه د پیسو نه لګزان لراله منو د دې اجازه پي شوم د مال خرچې له پیسې نه راکې خو کو زه داغه د پیسو نه په قدر ضرورت را لمنو ماته به اجازه تي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښ چې هغه وی زما خاون ابو سفیان او نبی علیہ السلام پوښ دا هند ده
دی خو مخ پټ کړی و که نه خو چې دا خبره یې د خولې نه ووته وي زما خاوند ابو سفیان لږ شوم دی ماله پیسې نه راکوي نبي علیه السلام وپېژني ته هندی یو د الله پاکه پیغمبره زه هندی ما خو ځان مې ځکه پټ کړی و ما ته پته ده که تا زه وپېژندم بیا ته زما اسلام نه قبلوي ما ستا د تره سره ډېر ظلم کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل الاسلام یخدم ما کان قبله اسلام مخکني ټول ګناهونه معاف کوي خیر دی چې زما د تره سره دې ډېر ظلم کړی خو اوس مسلمان یې اوس صحیح مسلمان یې بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل او بقدر ضرورت دې نه ځان له راغستی شي د خاوند د پیسو نه بقدر ضرورت ډېر به دې نه رالي او ځان له دې د ضرورت مطابق سامان راغستی شي الله بیا نبی علیه الصلاة والسلام مکی ښکته حرم ته راکوز شو دویمه خطبه یې وویله چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دویمه خطبه وویله په دې کې یو صحابي پاڅېدو وی د الله پاکه پیغمبره موږ مدینې منورې ته تللي وو او دې د مکې مشرکینو زموږ په کورونو قبضې چولي دي نو مال خو زما کور پکار دی مال زما کورو پکار دی هغه د ابو سفیان وي خرڅ کړی په چا باندې نو مال هغه کور پکار دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته په غوږ کې داسې خبره وکړه چې خبره ته وکړه دی غلی کېناست هېڅ یې ونه وي بیا یې مطالبه ونه کړه بیا ته مې چا تپوس وکړو وي تا ته نبي علیه السلام په غوږ کې څه ووي ما ته نبي علیه الصلاة والسلام په غوږ کې دا وفرمایل که نه چې غلی شه کو دا دې پرېښود الله به د دې په بدل کې تاله په جنت کې کور درکړي که دا کور دې پرېښود الله به درله په جنت کې څه درکړي کور ما نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې الله پاکه پیغمبر دا مې پرېښی دی خو ماله په جنت کې کور ماله په جنت کې کورو بس چې څومره مهاجر صحابه کرام هغوی دا خبره واورېده وی د الله پاکه پیغمبره موږ خپل کورونه دوی ته پرېښي دي خیر دی که دوی خرڅ کړي دي کو قبضې پیچولي موږ ورته څه کړي دي پرېښي دي صحابه کرامو پرېښودل بیا نبی علیه الصلاة والسلام عامه معافي وکړه وی تاسو ټول معاف یئ خو یو څو کسانو چې د هغې متعلق نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دا خو چې کم ځای وموندل دا قتل کوي یو څو کسان داسې دوی ته معافي په فتح مکې ورځ باندې نه وه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دوی خو چې کم ځای کې وموندل دوی قتل کوي په هغې کې یو د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنه هم موجود و عکرمه دې موجودم ګوره پلار خو ابو جهل د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن خو دا زوی هم د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن و ده به هم د نبی علیه السلام ډېر سپکاوی کو نو نبی علیه السلام یو څو تنه ښودلي وو وی که دا خو کم ځای ولیدل دا قتل که په کې یو څوک و عکرمه نو چې عکرمه دا خبره واورېده چې زما د مرګ حکم نبی علیه الصلاة والسلام کړی دی دی د مکې نه وتښتېد د مکې نه وتښتېدو لاړ مدین ته هلته کې لاړو دلته کې ښځه چې کومه وه د عکرمه رضی الله تعالی ام حکیم دا نبی علیه الصلاة والسلام لراله مسلمانه شوه ښځه مسلمانه شوه چې مسلمانه شوه وی د الله پاکه پیغمبره زه د عکرمه ښځه یم زما خاوند د قتل حکم تا کړی دی که زه هغه ته پناه ورکړم زه پناه ورکولی شم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای ام حکیم چې ته خپل خاوند ته پناه ورکوې بس زما د طرفه ورته هم پناه ده د نبی علیه السلام اخلاقو ته ګوره که نه تا ورته پناه ورکړه زما د طرفه ورته هم پناه ده د ام حکیم روانه شو په خپل خاوند پسې مدین ته هلته کې د عکرمه رضی الله تعالی تښتېده دی کشتۍ ته وخت چې کشتۍ ته وخت کشتۍ په دریاب کې اوبو راواغسته داسې بس دیکې شروع کړې په ډوبېدو شوه چې کم د کشتۍ مانکي و خلکو چغې کړې وي یا لات او منات او عزا ته یې چغې کړې خپلو بوتانو ته یې چغې کړې نه د کشتۍ هغه مانکي ورته ویلي خلکو ته وی دلته کې عزا او لات او منات کار نه کوي الله ته چغې وښایي الله ته چغې وښایي چې کله کشتۍ دا اوبه ګډه وډه راولي بیا موږ الله ته چغې وښو
نو عکرمه وی ما په دلته کې سوچ وکړو چې دا الله تومنات په دریاب کې کار نه کوي نو په وچه به څه کار وکړي نو چې الله موږ له په دریاب کې کار کوي نو په وچه به راله نه کوي نو د دغه پیغمبر نه بیا زه تختم چېرته خو موږ ته دغه وچې یو الله رابلی الله تمنات مه رابلی وی په کشتۍ کې مې دا قص وکړو کو الله ما ته خلاصۍ راکړو نو زه به په دغې پیغمبر باندې څه راوړم ایمان راوړم دا قص مې وکړو بهرحال الله دغې دریاب نه ورته نجات ورکړو وی چې وچې ته راووتم چې کتل مې په دې کې ام حکیم راپسې راورسېدله ښځه مې راپسې راورسېده وی ما ته وی چې ګوره کو د دنیا بل سرتم ورسې که نه په تښتېدو باندې خو د هلاکت نه نشي بچ کېدی د الله د ګریف نه به چېرته ځي راشه په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړه او زه خو مسلمانه شوم ما خو په ایمان راوړی دی وی تا په ایمان راوړه وی او ایمان درله پناه م اخیستې ده څوک درته څه ویلی شي نه راځه وی ښه عکرمه رضی الله عنه ښځې ځان سره را روان کو عکرمه رضی الله عنه فرمایي په لاره مې ترې مطالبه وکړه مسافري وه نو ما ترې کوروالي مطالبه وکړله وی دې راته وایي چې رانږدې نه شي زه مسلمانه یم او ته کافر یې ته کافر یې زما ستا میلاوېده جایز نه دي وی زه حیران شوم چې دا څنګه پیغمبر دی زما ښځې ته وګوره اوسو که نه نو به هر حال وی راورسېدو نبي علیه الصلاة وسلام خواله خو چې لا راغلي نو د هغې نه مخکې نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمیل وی عکرمه را روان دی د ابوجهل زوی او مسلمانېږي نبي علیه السلام ته الله وحي وکړه عکرمه را روان دی د ابوجهل زوی مسلمانېږي خو یې پلار ته یې ګورې بد رد ونه وایې ځکه وی د مړو چې څوک بد بیانوي نو هغې باندې ژوندو ته تکلیف میلاویږي د مړو چې څوک بد بیانوي که نه کور څومره بد سړی خو ژوندو وارثانو ته پې څه میلاویږي تکلیف میلاویږي نو عکرمه را روان دی مسلمانېږي خو هسې نه چې تاسو په دې مجلس کې د ابوجهل بد ووایئ ځکه د هغه پلار دی هغه ته پې څه میلاویږي تکلیف به میلاو شي د نبي علیه الصلاة وسلام مجلس ته راورسېدل ښځه یې پرده کړې سیټ ته ولاړه د ام حکیم عکرمه رضی الله عنه راغی د الله پاکه پیغمبره تا ام حکیم ته زما د پاره پناه ورکړې ده ام حکیم ما ته پناه راکړې تا ورته ویلي دي چې او پناه ورته وکړې نبی اسلام او ما ویلي دي تا ته پناه ده تا ته څوک څه نشي ویلی وی د الله پاکه پیغمبر زه راغلی یم چې ایمان راوړم نبی علیه الصلاة وسلام ورته وی لاس را دې خوا که عکرمه رضی الله عنه کلمه ویله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه ویله مسلمان شو بیا عکرمه رضی الله عنه وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبر څومره مال مې چې د الله خلاف لګولی دی که نه د هغې دوچن به اوس د الله په لاره کې لګوم د الله په لاره کې به لګوم او څومره چې د الله او د الله د رسول خلاف جنګېدلم که نه دومره به اوس د کفر خلاف جنګېږم او دکه عکرمه رضی الله تعالی عنه بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې شهید شو او چې کله جسم مبارک یې وکتلی شي نو د نیزو د غشو اویا زخمونه پې موجود دا د ابوجهل زوی دی بیا مسلمان شوی دی دې وجې نه یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام ام سلمه رضی الله تعالی فرمایي وی ما ته یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې ام سلمه خبرې وی ما وی چې نه وی ما په خوب کې ابوجهل دپاره په جنت کې یو غونچک ولیدو نبی علیه الصلاة وسلام راته وفرمیل چې ما د ابوجهل دپاره په جنت کې یو غونچک د میوې ولیدو چې کله عکرمه مسلمان شو نبی علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې غونچک د میوې عکرمه دا عکرمه دا د هغه زوی و دې څه کېدو مسلمانېدو الله تبارک وتعالی ځکه او په فتح مکې په ورځ باندې د عکرمه رضی الله تعالی د لاسه یو مسلمان هم شهید شو دی خو کافر و که نه په یو مسلمان حمله وکړه هغه شهید کړو دوه تنه مسلمان شهید شوي په کې یو ده شهید کړی و نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راغی وی هغه پلانکې صحابي چې هغه د ابوجهل زوی شهید کو
اکرمه شهید کو وی نبی علیہ السلام په خندا شو وی قاتل مقتول دواړه جنتیان دي قاتل مقتول دواړه جنتیان دي صحابه کرام حیران شو چې نبی علیہ السلام څه فرمایل مقتول خو ځکه جنتی دی چې مسلمان دی قاتل خو کافر دی اکرمه دی نو نبی علیہ السلام په خندا شو قاتل مقتول دواړه جنتیان دي دا ځکه چې نبی علیہ السلام ته فتح وه او په وحي ورته میلاو شوي وه چې اکرمه به راځي او څه به کېږي مسلمانېږي به نو بیا اکرمه رضی الله تعالی هم د فتح مکې په ورځ باندې څه شو مسلمان شو د دې فتح مکې نه موږ ته یو لوی سبق میلاو شو سبق څه میلاو شو نبی علیہ السلام ته چې کافرو څومره تکلیف رسولی دومره به موږ ته چې ته زموږ دشمن را رسولی د وطن ایستلي یو لورګانې راله زخمي کړي دي ملګري راله په تودو شګو سملولی دي غلامان راله د ملګرو نه رخ کړي دي نورو ته دشمنۍ د وجې نه طلاقونه میلاو شوي دي کم تکلیف نبی علیہ السلام ته نو میلاو شوی په مکې په ورځ باندې خو چې د نبی علیہ السلام غلبه پرې راله که نه نو څه فرمایي نبی علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم په تاسو هېڅ ملامتیا نشته زه ما معاف کړي یې ما څه کړي یې معاف کړي یې زه حیران یم په خپل حالت باندې په جرګه کې به ته لاړ شي چا دپاره که نه سوال منت په ورته کوي هغه درته په جواب کې څه وایي الله دې فنا راکړي الله دې فنا راکړي کفري خبرې پکې کوي بعضې وایي که هغه پلار مې د قبر نه راپاسې نه معاف کومه او که د الله پیغمبر راپسې راشي نعوذ بالله نه معاف کومه بعضې وایي که الله پکې راکوز شي نه معاف کوم نعوذ بالله دا کېږي که نه کېږي دا خبرې دا چې څوک وکړي دی دې دا نه و چې زه مسلمان یم په دې ټایم کې ښه دې ځان ته بیا مسلمان نه وایي دوباره دې کلمه ووایي تلې د اسلام نه وتی دی چې الله راپسې راکوز شي که د الله پیغمبر راشي زه دا خبره نه منم په دې سره دی مسلمان نه پاتې کېږي زه ورته وایم ته د الله د پیغمبر نه ډېر غیرتي د الله پیغمبر له چې څوک راغلی ما معاف کوي ما معاف کړی یې په تا پسې جرګه راغلې ستا په دیره کې ناسته ده سوال درته کوي منت درته کوي ورته وایي نه معاف کوم نه معاف کوم نه معاف کوم ما سره دا کړي ما سره دا کړي دي د الله پیغمبر ډېر غیرتي دی هغه یې معاف کوي موږ دغه امتیان یو تا پسې جرګه راله سړی معافویله راغی ته یې مسکه معاف کا الله تبارک وتعالی به د دې اجر درکړي الله تبارک وتعالی به د دې بدله درکړي الله تبارک وتعالی دې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقو باندې روان کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین